بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. کبه چې قرآن بیان کړی شو ولوستلی شو نو قریش به خفه په څه باندې وو قریبه وه چې د قرآن په ویونکي باندې حمله وکړي او قرآن د لاس نه ولوالي. دا پریشانی د قریش ولې وه؟ دا صرف د الله په قرآن باندې وه. دا ولې؟ دا د دې دپاره چې قرآن کې الله رب العالمین یو آواز ذکر که یو دعوت یې ذکر که. دوه خبرې د الله په قرآن کې دعوت او آواز و، یو فکری زندگی او یو طرز زندگی. دا دواړه خبرې الله په قرآن کې موږ او تاسو ته وښودلې. دارنګې د ژوند مقصد به دې څه وي، څنګه به زندگی تیرې، او دویم دا دی چې طرز به څه وي، په کومه طریقه باندې به ته دنیا کې ژوند تیرې. دا دواړه خبرې الله قرآن کې موږ او تاسو ته وښودلې. فکری زندگی او مقصد زندگی څه ده؟ هغه زما عزتمندو دا ده چې د مسلمان او د کلمې والا د هر نارینه زنانه خپل اقوال اعمال افعال دا ټول د الله دپاره جوړ شي. بس والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، دا د زندګۍ مقصد دی چې د الله وحدانیت عقیده جوړه کا، د الله د توحید عقیده جوړه کا، شرک پرېږده، کفر پرېږده، خپل ټول اعمال د الله دپاره کا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طرز زندگی به څه زما ورونو؟ طرز زندگی به دای و انابو الى الله. ټول اعمالو کې اقوالو کې افعالو کې الله طرف ته راوګرځه. معنی طرز زندگی به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سمعنا د هر قسم نافرمانی نه مسلمان ځان بچي. د هغې نه غټه نافرماني کفر دی، شرک دی، بېدیني ده. او دارنګې ژوند به ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې جوړوي. که داسې وکړو الله وایي فبشر عباد، زما دقه بندګانو له زیری ورکړه چې خپل مقصد د زندګي هم پېژندلی دی او طرز زندګي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده هغې هم پېژندلې ده. د څه نه یې پېژندلې ده؟ دا خلق څوک دی چې مقصد یې صحیح دی، طرز یې صحیح دی، دنیا کې ژوند تېروي، زندګي تېروي. الله موږ ته یو نښه ذکر کوي. که دا خلق ته نه پېژنې چې یاره کوم خلق دی، صحیح لار روان خلق دی، الله وایي هغه خلق دی الذین یستمعون القوله